بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، محمد شاهد خان ما د افغان ټلویزیون پروګرام ولس او مشران سره ستاسو درانه خواږه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو، څنګه تاسو ته معلومه ده د افغان ټلویزیون د ولس او مشران پروګرام کې مونږه د داسې مشران د ولس داسې اتلان رابلو چې هغوی په دې معاشره کې په څه حیثیت کې کردار وي او هغوی د دې معاشرې په څه نه څه شکل کې خدمت کوي. که خبره مونږ د خدمت وکړو نو د خدمت شعبه چې کومه ده هغه د ډاکټرۍ ده. ډاکټران چې کوم خدمت کوي او بیا په حقیقي توګه کوي، نو حقیقت کې څوک چې بیمار شي دا هغوی ته پته ده چې د دنیا په دولت نه په اسم نه خو چې زما علاج وشي او زه یو ځلې ټیک شم. دغه هڅې کو مونږ ګورو، نو په دغه کې مونږه دوه قسمه علاجونه دي، یو ایلوپیتیک دی او یو هیموپیتیک دی. هیموپیتیک علاج چې کوم دی دا نن سبا چې کوم دی نو په پاکستان کې ډېر په کامیابۍ سره روان دی او په ټوله دنیا کې بلکې روان دی. په پاکستان کې چې کوم دی نو په دې کې بیا داسې ډاکټران صاحبان شته چې هغوی په دې کې ډېر زیات مهارت حاصل کړی دی او هغه مریضان هم چې کوم لکه په ډېر علاجونو ستړي شوي ګرځېدلي خو د هغې علاج نه شوی. په دې کې داسې مسلې دي چې که موږ د هغې ذکر وکړو چې هغه په هیموپیتیک کې د هغې کامیاب علاج شته، حالان کې بعضې ډاکټران وايي ډېر زیات ګرځېدو نه بعد هم مریض چې کوم دی نو شفا نه وي حاصله کړي. بعضې ډاکټران الله تعالی شفا هم ورچولي وي لاس کې. نو دغه کې چې که مونږ وګورو نو دې کې سینیر ډاکټران چې کوم دي هیموپیتیک فزیشن دي، په هغې کې مونږ نن کوشش کړی خپل ولس او مشران پروګرام کې مونږ داسې یو شخصیت را بللی دی چې هغوی د خپل ژوند ډېره زیاته حصه یعنی څه کم 40 کاله یا د 40 کاله هغوی په دغه شعبه کې تېر کړي دي او په دې شعبه کې صرف تېر کړي نه دي، طالب علم په حیثیت باندې هغه په مختلف هسپتالونو کې ډیوټۍ کړي دي او بیا یې پخپله هم زده کړه کړې ده او اوس هم لګیا دی. هغه وایي چې اوس هم زه په دې دونه مودې باوجود هم زه خپله اول زده کوم، کوشش کوم، ستړي کوم، بیا د هغې په رڼا کې چې کوم دی د خلکو علاج کوم او الله تعالی په هغې کې برکت اچوي. مونږ چې کتل د دې د مریضانو یو لیست چې مونږ چک کوو نو هغې کې د دیر نه شروع شو، دیر باجوړ او د دغه علاقو نه تیبرګرې نه خلک راغلي او سوات ته علاجونه راغلي. هغه کسانو سره هم خبرې اترې وکړې دي په کلینیک کې، نو هغوی له الله تعالی شفا ورکړې وه. نن مونږ ډاکټر سید حسین شاه صاحب رابللی دی په خپل ولس او مشران پروګرام کې. ډاکټر سید حسین شاه صاحب سره به خبرې اترې کوو. زموږ دا پروګرام چې تاسو واورئ امید ساتو زموږ په دې کې خپله ذاتي هېڅ پیدا نشته، زموږ پکې پیدا ده هغه زموږ د کتونکو ده هغه دا پیدا ده چې که چېرې تاسو ته داسې یو مرض خدا نه خواسته وي چې باعث ته ستړي شوي، هغې تاسو ګرځېدلي، تاسو خپل وس کړی وي خو هغې کې تاسو ناکامۍ سره مخ